بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 106 نمبر درس سے او د اسم تبذیل باز شروع د اسم تبذیل سبقونه پوره شو. اسم تبذیل اولم د اسم تبذیل گردان یې زده کړو، تعریف هم وکړو، گردان هم یې زده کړو او بیا د اسم تبذیل د جوړولو طریقه هم یې زده کړه. او نن موږ له مشق راکړی و د اسمعو اسم تبذیل، امنعو اسم تبذیل او د اعلمو اسم تبذیل نه د اسم تبذیل پوره گردان ولیکئ. یو سوال دا راکړی، دویم سوال یې راکړی د جمع صیغه راکړی د اعلمون اسم تبذیل، سمعیات اسم تبذیل او ازارب اسم تبذیل. دا راله درې اسم تبذیل راکړي دي او د دې معنی ولیکئ. نو ان شاء الله اول مونږ د اسمعو پوره گردان لیکو، بیا د امنعو پوره گردان لیکو، د اعلمو پوره گردان لیکو، بیا به د هغې نه پس ان شاء الله دویم سوال حل کوو. د اول نمبر به مونږ ولیکو صیغه یعنی واحد مذکر، تسنیه مذکر او جمع مذکر، بیا دوباره بل جمع مذکر، دو جمع پکې راځي. صحیح شو؟ بیا به ولیکو اسمعو. اسمعو معنی دا ډیر زیات اوریدونکی یو سړی، او د دې تسنیه راځي دا اسمعو چې دی کنه، اسمعو همدغه د واحد مې واپس ولیکله. د دې نه تسنیې د جوړولو طریقه زده کړئ. د اخري عین باندې زبر ولګوه او آن یې ورسره ولګوه، الف او نون زیرنې. اسمعاني، اسمعاني معنی ده دوه اورېدلو والا، دوه ډېر اورېدلو والا سړي. یعنی اسمعو معنی ده یو زیات اورېدلو والا سړی، اسمعاني دوه زیات اورېدلو والا سړي. اسمعونه، اسمعونه معنی ده ډېر زیات اورېدلو والا، یعنی ډیر زیات اوریدلو والا ډیر سړي، یعنی زیات اوریدلو والا ډیر سړي. او اسامعو، اسامعو د افاعل په وزن باندې اسامعو. اسامعو معنی ده عموم زیات اوریدلو والا ډیر سړي. اسمعو معنی ده زیات اوریدلو والا یو سړی. اسمعانی معنی ده زیات اوریدلو والا دوه سړي. اسمعون معنی ده زیات اوریدلو والا ډیر سړي. او د دې اسامع معنی هم د زیات اوریدلو والا ډیر سړي. دا خو د مذکر وي، دا د مذکر باسو. اوس د مؤنث باس کوو. د مؤنث والا د جوړیږي سمعه د فعل په وزن باندې. سمعه واحد مؤنث صيغه ده، یعنی زیات اوریدلو والا یو ښځه او د دې نه تسنیه جوړو. سمعانه تسنیه جوړو. ګورئ سمعه ده، نو پر عین باندې دا کړه زبر چې دا پړی زبر کې، ټیک شو؟ او دا یا نه ده، دا یا دا به دوه نقطو والا کې الف په ورسره ولګي. سمعیاني او نون زینې به ورسره وي. سمعیاني معنی ده دوه، یعنی زیات اوریدلو والا دوه ښځې. او دقه سمعه چې دی که نه، سمعه د دې نه زه جمع جوړوم. دا عین باندې به زبر واچې، دا یا به اوږده یا کې دوه نقطو والا او الف په ورسره ولګي او تا به ورسره ولګي. سمعیاتن، سمعیاتن معنی ده زیات اوریدلو والا ډېرې ښځې. او سمعن د فعلون په وزن باندې. سمعون معنی ده زیات اوریدلو والا ډېرې ښځې. نو اسمعو، اسمعاني، اسمعون، اسامعون. سمعه، سمعیاني، سمعیاتن، سمعون. اوس دا خو د اسمعو شو. اوس د امنعو والا واحد مذکر والا، واحد مذکر به موږ سره راځي امنعو. منع کول والا، زیات منع کول والا یو سړی. امنعانی معنی ده زیات منع کول والا دوه سړي. امنعون زیات منع کول والا ډیر سړي. امانعو زیات منع کول والا ډیر سړي. دا افاعل په وزن باندې. اوس دا خو د مذکر، اوس د مؤنث. د مؤنث واحد راځي منع معنی ده منع کولو، زیات منع کولو والا یوه ښځه. منعیاني زیات منع کولو والا دوه ښځې. منعیاتن زیات منع کولو والا ډېرې ښځې. او منعن زیات منی کولو والا ډېرې ښځې.
نو دې کې دا دوه صيغې چې دا د جمع دي دلته ورته وګورئ جمع مذکر او جمع مذکر ٹھیک شو دا وګورئ دا دوه د جمع مؤنث صيغې شوې دا دوه پکې بیا د جمع مؤنث صيغې شوې دا دوه د مذکر صيغې دي ٹھیک شو اسمعون اسامع دا دوه د مذکر دي سمعيات سمعون دا دوه د مؤنث دي امنعون امانع دوه د مذکر دي منعيات منعون دا دوه د مؤنث دي اوس په موږ سره د اعلم مذکر به ولا واخلو مذکر د اعلم معنا زیات پیجندلو والا زیات پیجندلو والا یو سړی یعنی زیادہ جاننے والا ایک مرد زیادہ جاننے والا زیات پیجندلو والا یو سړی اعلم اعلمانی زیاد پیجندلو والا دو سړی اردو کې زیادہ جاننے والے دو مرد او اعلمون معنا ده زیاد پیجندلو والا ډیر سړی زیادہ جاننے والے سب مرد او اعالم د افاعل په معنا باندې د افاعل په وزن باندې اعالم زیاد یعنی زیاد پیجندلو والا ډیر سړی اعلمون معنی د زیاد پیجندلو والا ډیر سړی او اعالم معنی د زیاد پیجندلو والا ډیر سړی دا د مذکر اوس د مؤنث علم معنی ده زیاد پیجندلو والا یو خزا علمیانی زیاد پیجندلو والا دو خزی علمیات زیاد پیجندلو والا ډیر خزی او علم معنی ده زیاد پیجندلو والا ډیر خزی نو علمیات معنی ده زیاد پیجندلو والا ډیر خزی او د علم معنی ده زیاد پیجندلو والا ډیر خزی دا د اسم تفضیل د اسمعو امنعو اعلمو ګردانونو اوس موږ لراکړي وي دا اعلمون سمعيات او د ازارب معنی ولیکي نو دا اعلمون چې ده کنه دا د جمع مذکر صيغه ده جمع مذکر صيغه ده د واحد راځي واحد اعلم معنی ده زیات پیجندلو والا یو سره اعلمون معنی ده زیات پیجندلو والا زیاد پیجندلو والا ډیر سړی دلته کې به زه ولیکم اعلمون د دې معنی ده زیاد پیجندلو والا ډیر سړی اردو کې به ولیکو ज्यादा जानने वाले सब मर्द دا سمعيات माना دا جمع مؤنث صيغه ده سمعيات دا سمع جمع ده سمعيان تثنيه ده سمع معنا ده زیاد اوریدلو والا یو خزا او سمعيات معنا زیاد اوریدلو والا ډیره خزي نو سمعيات دا جمع مؤنث صيغه ده د دې معنا ده زیاده سننے والی سب عورتیں او دا ازارب موږ سره دا د جمع مذکر صيغه ده دا ازربونم جمع ازربانی ازربون ازارب افعل افعلان افعلون افاعل ازارب دا موږ سره د جمع مذکر صيغه ده ازارب معنی ده یعنی زیاد وخلو والا ډیر سړی اردو کې وایي زیادہ مارنے والے سب مرد زیادہ مارنے والے سب مرد نو دا موږ سره د اعلمون سمعيات ازارب معنا و اغمو لیکل او د اسمعو امنعو اعلمو پورا ګردانونه مو لیکل وراتون کې درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام